فصل الأجناس العالية دغه دی کنه الأجناس العالية 10 وليس في العالم شيء خارجا عن هذه الأجناس ويقال لهذه الأجناس العالية المقولات 10 أيضا إحداها الجوهر والباقي المقولات 9 للعربي. بدي فصل کی مخکنه یو کنه ازوره کې بدی فصل کې مولوی صاحب د اجناس عالیه او بیان دي. اجناس عالیه لس اصل کې دا په دوه قسم دي، یو جوهر دی یو عرض دی، او دا جوهر یو دی او دا عرض نه قسم دي، نه او یو لس شټول په شریک باندې ټول ته د جوهر او د عرض نه وړ اقسام ته مقولات 10 ویل کیږي. او دا باس اصل کې د فلسفي دی، دلته اسی دا منطق باس نه دی، فائدې لپاره دلته ذکر کړی دی کني نو دلته ذکر نه وکړ کدا باسونه د منطق نه دي. ووري مولوی صاحب لس مقولات دي، لس اجناس مقولات 10 وته ویل کیږي. دنیا کې یو داسې شی نشته یو چاره دیونه خالی په دې لاسو کې بخامخا یو وي. په دنیا کې چې کم یو شی وي کغه جسم وي کې غیر جسم وي، کم یو شی چې وي هغه په دې لاسو کې داخل وي. نه کې اول نمبر جوهر دی. جوهر چاته ویل کیږي؟ قائم بالذات ته جوهر ویل کیږي چې محل ته محتاج نه وي، چې کله موجودیږي نو څه محل ته محتاج نه وي. دې مثال بسیط لکه اجسام دا موبایل لیکنه دا چلته دیږي کې موجودیږي نو یو بل شي ته نه دی محتاج چې هغه په ضمن کې به موجود شي، دا څنګه ده. د مقابله کې عرض دی. عرض چاته وي؟ چې هغه په موجودوالي کې بل ته محتاج وي، قائم به ذات نه. لکه پیړواله بالا موجودی کې چې جسم وي، پیړواله خو جسم پورې تعلق ساتي کنه. نو چې کله جسم موجودیږي پیړواله ورسره موجودیږي، پیړواله د جسم نه غیر نه موجودیږي. یاد سی وای رنگ چې رنگ سپین رنگ والا موجودیږي چې جسم کوم شی هغه پورې رنگ به موجود شي. تور رنگ اله به موجودیږي چې کوم شی پورې رنگ په واسطه هغه شی موجود شي. نو جوهر چاته وي؟ قائم بالذات ته چې محل ته نه محتاج. او عرض چاته وي؟ قائم بالغیر ته چې محل ته محتاج دي، د محل د وجه نه موجوديږي. به د عرض پر خپل نه اقسام دي. نه پای کې اول نمبر کم دی. کم هشه کې تعریف ولکړی دی. کم چاته ویل کیږي؟ دا هغه عرض ته ویل کیږي. کم هغه عرض ته ویل کیږي چې بالذات تقسیم قبلوي، کچریتی تقسیمین او تقسیمیږي. وای شری به خبره ابه دې کم دوه اقسام دي، یو ته کم متصل وي یو ته کم منفصل وي. کم متصل هغه کم ته ویل کیږي چې د خپل اجزا او ترمنځ متصل وي، مشترک وي. او منفصل هغه ته وایي چې اجزا خپل منځ کې مشترک نه، جدا وي. څنګه ویلو چې اول نمبر څوک دی؟ کم. توجه کوه. کم چاته وي؟ چې بذات تقسیم قبلی. ابه دا په څو قسمه نه بدوا، متصل او منفصل. کم متصل چاته وي چې تاغي اجزا خپل منځ کې پیوسته وي. لکه مثال مقدار دې سلکی راکړه دی، دا اوس کم دی ښا. او دا عرض دی چې قائم بالغیر دی. ابه کې کم دی بذات تقسیم قبلی کې تقسیمې دي سي کټکې منځ کې نو بس قسمونه دي جوړيږي. بیا په دوه قسمه دی ماویل، یو متصل او منفصل. متصل هغه دی وای چې د اجزا ترمنځ مشترک وي. لکه مثال مقدار الګ دې جنواله نه هغه دیواله پورې دي کې هر یو جز خپل منځ کې مشترک دی. تاسو نشته چې منځ کې کټوي پورې یو جز هغه پر بل جز نه ده، ټول یو دي بس. او منفصل هغه دی چې اجزا منځ کې مشترک نه یي، اجزا جدا وي. لکه عدد مثال به تور 1 نه 5 پورې واخله، 1 2 3 1 چې کله ختم شي 2 شروع کیږي، 1 نه 5 پورې وو. دا کم دی ښا. قائم بالغیر او به کم کې منفصل دی، اجزا خپل منځ کې مشترک نه دي. یو چې ختم شي 2 شروع کیږي، 2 چې ختم شي 3 شروع کیږي. اذا شو کم. دویم نمبر څه څوک دی؟ کیف دی. اور پسې دویم
کتاب کی ګورې یو به تاسو کوم عبارت کی ګورې فصل الاجناس العالیه اجناس عالیه چې عشره لستی وليس في العالم شيء نشتري په عالم کې او شی خارجا چا خارج وي عن هذه الاجناس دې اجناسنا چې په دې یو کې نه داسې نشتري خامخا په دې لاسي کې به یو به وي دنیا کې چې کم یو د الله نه سوا عالم ما سوا الله ته ویل کېږي څومره مخلوق چې څومره مخلوق دا به خامخا په دې لاسو کې داخل وي لاسو کې په یو کې به داخل وي ويقال لهذه الاجناس العاليه او ویل کېږي دي اجناس عالیه او تمقولات شرم متوي ايضا احداها الجوهر یو بګي جوهر د تعریف لمو وکړلو والباقي المقولات التسع باقي مقولات التسع چې کوم دي للعرض یا د عرض اقسام دي عرض تعریف هم کړی دی او به ووري والجوهر هو الموجود لا في موضوع جوهر هغه چاته ویل کېږي چې موجود وي نه په یو ځای کې مطلب محل ته محتاج نه اي محل ته نه محتاج محل غیر بل قائم بنفسه بلکہ قائم بنفسه بھی کل اجسام لك جسم روالا ولا رس تعریف چلی هو الموجود في موضوع اچھا دوی چې په یو ځای کې موجود وي په محل کې والمقولات الارضيه او مقولات ارضيه کې اول نمبر هي الكم دي دو نمبر څوک دی کیف چاته وي دا غارس ته ویل کېږي چې به ذات تقسیم نه قبلې څنګه کوي تقسیم نه قبلې لکه مثال په تور مانی د غیر په واسطه سره تقسیم قبلې بذات نه قبلې کم قبل ولو کنه بذات دا بذات تقسیم نه قبلې بلکې د غیر په واسطه سره قبلې دې مثال لکه خوبصورتی خایسواله یا بدصورتی اسنه کې چې نیم خوبصورتی دا پاو خوبصورتی دا او ربع دا نسب داب کې نشنه کوي اج جسم په اعتبار سره دغه ډېر خسته دی دغه ډېر نه دی خسته غیر په واسطه سره به تقسیم قبلې په دې پوه شئ دا هم شو کنه به اور بسې الاضافه اضافت چاته ویل کی اضافت دا کم هغه ارسته ویل کیږي چې د دوه شیانو ترمنځ وي اضافت هغه ارسته ویل کیږي چې دوه شیانو ترمنځ وي او د یو په جنل بل باندې موقوف وي لکه ابوت پلارتوب دا پلار او زوی ترمنځ وي دوه شیانو دي پلار او زوی او دا د شي نه دي چې د یو په جنل بل باندې موقوف دي پلار بالا پیژني چې زوی یو سړي زوی اله پلاری چې زوی نه پلار ته ویل شي ذکر رس پلار نه او زوی تو بالا پیژني چې پلاری د زوی چې یو سړي زوی او پلار ملاري نه دا راغه چاته وي د چا د نطفه نه چې څوک پیدا وي نو یو نطفه نه خو خامخا انسان به هله څنګه چې به پلاری سیوا د عیسی علی السلام او معجزه و پوه شولې په دې معنی نو اضافت تعریف څه شو هغه عارض ته ویل کېږي چې دوه داسې دوه شیانو ترمنځ وي چې یو به جندل بل معنی موقوف وي زده شو هجی به اور پسې آینا والازاء والعين ده کنه دې آسان تعریف دی عین چاته ویل کېږي عین هغه حالت ته ویل کېږي عین چې عین دا عرض دی دا عرض هغه حالت ته ویل کېږي هغه حالت ته چې یو شی ته په اعتبار د مکان سره حاصل وي یو شی ته مثال موږ د جماعت کې ناشتي کنه ازمن دا حالت چې د جماعت کې په د جماعت په حیثیت ته موږ ته حاصل لدی ته عین ویل کېږي د جماعت په اعتبار سره موږ ته یعنی د اعتبار سره چې د مکان د وجه نه موږ ته حاصل دی دا کوم هيئت چې دی دې څه وایي عین وای نه شلې به داغه د یو شی هغه حالت ته ویل کېږي چې هغه شی ته حاصل وي د مکان په اعتبار سره اوس موږ ټول ته دې کې چار یو شی د جماعت کې موجود دی دې کوم حالت یعنی په جماعت کې موجود والے دا کوم حالت چې موږ ته حاصل دی هر یو شی ته په دې اعتبار سره چې جماعت موږ لپاره مکان دی ته عین ویل کېږي ورسې دی څنګه وایي نشو بس په دې اعتبار سره چې موږ جماعت کې ناشتي بس د جماعت په اعتبار د دې چې موږ جماعت کې ناشتي موږ ته کوم حالت دی لکه جماعت کې ناشتي دا عین دی کور کې چې بارغه ته کور کې څوک ناشتي دی په دې اعتبار سره چې کور کې ناشتي دي یعنی هغه حالت چې دی په دې کور کې دا عین دی څوک بازار کې دی دکان کې دی په دې اعتبار چې دا
دا دکان چې کوم دی دا بازار مکان دی دا کوم حالت چې دی یو حالت یو شي تحصیل کنه یو مکان کې پروت دی حالت د وجه دغه حالت ته څه وایي عین ویل کی کوم حالت چې انسان ته په اعتبار د مکان سره حاضر وي یبسي چې ملک دی کنه اجي جسم بیچ ملک چاته ویل کی ملک چې یو جسم ته جسم سره چې یو شی متصل کیږي هغه کوم حالت وي او هيئت وي دغه هيئت ته ملک ویل کیږي دا ټوپۍ د مثال په تور باندې کنه رسیدا او د ازما بدن جسم دی جسم سره د ټوپۍ اتصال رااله اوس چې کوم هيئت ته استخکار دي نه څوي ملک دا کپڑے ما چولې دي دا رومال دا چولې دي جسم سره چې یو شی اتصال لا چې کوم هيئت وي هيئت ته څوي ملک وي به څه چره فعل چاته وي کله چې فاعل په یو شی کې اثر کوي او کوم هيئت معلومیږي د هيئت ته فعل ویل کیږي دا خو آسان دی کنه پیږي به هجی سمي الفعل لپاره کله چې فاعل په یو شی کې اثر اچي او فاعل ته او کوم هيئت حاصلېږي هيئت ته فعل ویل کیږي مثال په تور باندې دا زوامي علم ده کنه د خوګوالي او اثر معلومي دغه دا وهل چې دغه د فعل ویل کیږي به اور پسې انفعال چاته ویل کیږي کله چې یو شی د فاعل اثر قبلې دا اثر د فاعل قبل اول ته انفعال وای مثال په تور باندې یو سره لرګي کټکې دا کټکون کې فاعل لیکنه او دی فاعل سره چې کوم دا کوم صورت او هيئت دی په وخت د فعل کې دغه د فعل ویل کیږي چې کله لرګي کټ شو ان فاعل اثر قبول شي کوم هيئت راشي مینستا هغه ته څه وایي انفعال فاعل اثر قبول کوي کټ کول ایب چې متا چاته ویل کیږي متا غ هيئت ته ویل کیږي چې یو شی ته په اعتبار د زمانه سره حاصل وي مخکې عین کې مکان په اعتبار سره هغه هيئت ته وایي چې یو جسم ته په اعتبار د زمانه سره په دې ته موږ ته ګوري په دې اعتبار سره چې موږ په دې ټیم کې ناشتي یا موږ باندې کوم حالت دي څه وایي متا وایي او کله مکان په اعتبار سره نه آینده وضع چاته ویل کیږي وضع هغه هيئت ته ویل کیږي چې د جسم اجزا او خپل منځ کې اتصال او انفصال د وجې نه کوم هيئت حاصلېږي هغه ته وضع وایي د جسم چې کوم اجزا دي د ازمات جسم اجزا دي کنه د اتصال په وخت کې انفصال په وخت کې چې کوم هيئت حاصلېږي د څه وایي وضع وته وایي وضع لکه مثال د سيزن استه ما د ازمات اجزا او منځ کې اتصال راځي جسم ته چې د اتصال اجزا تر د وجې نه یا د انفصال اجزا د وجه نه کوم هيئت حاصلېږي هغه ته وضع ویل کېږي اور بس ته پوره شو وګورئ تا وتجمعها هذا البيت او جمع کړي دي نه حوالو لرا بلکې د لس والو لرا دی بیت فارسی دی بیت کې ټول جمع شوی دي مرد دراز ابشر نیکو دیدم بشهر امروز بخواستین نشست اسکر د خوش فیروز مرد دراز سړی اوګد نیکو نیک دیدم ما ولیدلو یعنی اوګد سړی مو ولیدلو به شهر په خار کې امروز نن راځي بخواستای نشسته او په خپل ناسته بخواستای نشسته معنی د فارسی کې دې مفهوم دار چې په خپل ناسته کې اسکر د خوش د خپل کردار نه خوشاله او فیروز دو محبوب ته وای کنه نبی بیږي شعر مفهوم پر ادا ده چې د خپل محبوب سره ناس او د خپل کردار نه خوشاله چا سره ناس او محبوب سره بخار لنډو دار چې په خار کې بازار کې یو وګت سره ولیدل نیک نن ورځي چې د خپل کردار نه خوشاله او د شعر کې چې محبوب سره ناس ته تاسو وګورئ مرده د جسم دی کا جوهر شو او دراز وګدواله دا مقدار دی کم دی کم بیبسی نیکو چې یعنی نیکی قبول کړي وا انفعال شو دیدم
ومې لیدلو هیڅ شی کیف او به بشهر خار مکان دی کنه عین امروز نن ورځې دا زمان دی متا بخواستای نشسته بخواسته دا اضافت دی د چا سره خوا کې کېناستل چا سره خوا کې کېنی دی او کوم کس چې کېنی منځ کې به نسبت دی کنه دا اضافت شلو نشست دا وضع دی خاص طریقه باندې سره ناست دی کنه ببسي چې اذکر کرد فعل دی او بيش بزري خويش كارد خويش ما بغير خبل فيل دوي خبل كار خبل خويش عشان زميري فارسي کې شین اکثر زميري اکثر نه یي خدل تو سره پته نشته فارسي کې شین زميري کا فاعلش او مرفوع باشد فاعل لاغه کجي فصل في ترتيب الانواع زدا ختم شو خدي چې ختم شو اعلم ان الانواع قد ترتب ذلك قد مجهول صيغه سيده قد ترتب منازله فالنوع قد يكون تحته نوع ولا يكون فوقه نوع برو کوم استفسان سبب دی تاسو سوچ فکر به پرون من ویلو د جنس مرتبین دي د جنس هغه برد للو کم جنس چې بټول کې عام او دغه مرتبه وداغه نه او چته کم بچ دین لاندې خاصو دا پرون ویلو کنه مثال حیوان دی دام جسم دی دا جنس دی د بر جسم نامی دی جسم نامی عام دی دا د حیوان نوچت دی او به جسم نامی نه جسم مطلق عام دی دغه جسم نامی نه دواړو نوچت دی حیوان او جسم نامی نه ابه غیر بر جوهر دی او ټول نوچت نو په جنس کې چې کوم دی عموم اصل له عموم کوم جنس کې چې عامواله ډیرو عقب ټول کې اصل جنس نو بر روانه کا حیوان جسم نامی جسم مطلق جوهر پټول کې اخیری درجه و او نوع کې اصل خصوص ته خاصواله کما نوع چټول کې خاص وقت پټول کې اهم نوعي نوع الانواع باغ ته ویل کی دې پوه شئ ناراضي ولا وس نه وای درې اقسام دي یو نوع عالی ده یو نوع متوسطه ده یو نوع سافله ده نوع عالی چاته ویل کیږي چلان دي ته نوعي برته نوي نوع سافله چاته ویل کیږي چلان دي تني او برته وی نوع متوسطه چاته وی چې نه لاندم ته نوعي برم ته نوعي بیا ووري نوع عالی چاته ویل کیږي چې لاندې ته انواع وی برته نوي لکه دې مثال بچ شي لکه جسم مطلق لاندې ته انواع شته جسم نامی نوع اضافي ده دسه کنه حیوان هم ده انسان هم ده او برته نشته نوع اضافي له چاته وی چې لاندې ته نوع نه بر پی لکه انسان او نوع متوسط چاته وي چې بر اولان دوړ طرف ته وي لکه حیوان او جسم نامی او بده کې چې کوم نوع سافله د نوع الانواع ده ما تاسو ویل دي کې خصوصیت ته اعتبار وي نوع سافله ټول کې خاص تا کنه اب نوع الانواع التا جنس عالی جنس ولا جناس او دلته نوع عالی نوع سافله نوع الانواع ده وګورئ اصل في ترتيب الانواع علم پوهش ان الانواع چي قد ترتب کلدی ته ترتیب ملاویږي منازلتن په اعتبار د منزله سره متنازله د متنازله ویل کیږي لاندې راکوزیدو په اعتبار سره فنو قد يكون تحت نوع چې دا کله کله لاندې د دینه نو وی ولا يكون فوق نوع برد نوع نوي او نو العالي ده نو عالي ده وقد يكون تحت نوع او کله دین لاندې نو وی وفوق نوع برم دي نووي او المتوسط ده نوع متوسط ده وقد لا يكون تحت نوع كله دي لاندې نوع نوي ويكون فوق نوع برد نووي او سافل نوع سافل ده ويقال له نوع الانواع نوع سافل نوع انواع هم ولګي ايضا فصل الثالث الفصل ليس من ویلو چې ذاتيات درې دي که تاسو سوچو کلی په دوه قسمه د ذاتی او ورزي ذاتی هغه چاته ویل کېدل چې خپل افراد لپاره یعنی حقیقت وی جز د حقیقت وی ارزي هغه ته ویل کېدل چې نه افراد لپاره یعنی حقیقت او جز حقیقت به ذاتی خپل کور کې بدرې قسمه ده مونږ مونږ ویلو جنس نوع او فصل او جنس په باره کې څه ویلو که تاسو سوچ په شاغوجي کې چې دا په جواب د ما هو کې بحسب الشرکت او بحسب الخصوصیت دواړه صادق راځي
اسم ویلو او تعریف به سو کلی مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق نوې مبارک هم سویلی دا ما څوک یاد کو به وری غلط ویلو نوې تعریف دا نو چاته ویل کیږي چې په اعتبار د خصوصیت او په اعتبار د اشتراک دواړو باندې په ما هو په جواب کې راځي دو درې جمع کې زید عمر بکر ما هو انسان صرف زیدیات کی خصوصیت سره زید ما هو جواب انسان ورسې دلې تعریف سره کلی مقول على كثيرين متفقين بالحقائق دو نمبر جنس په اړه کې موږ څه ویلو چې دا په جواب د ما هو کې صادق راځي خو صرف او صرف بحسب الشرکت الانسان والبقر ما هما جواب حیوان اكو صرف الانسان به حادثان جواب کې راځي الانسان ما هو جواب حیوان ناطق به حادثان راځي تعریف سره کلی مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق وشو کنه وس دریم نمبر په ذاتیاتو کې فصل له فصل په جواب ما هو کې ناراضي دا په جواب د اي شيء ان کې راضي په جواب د اي شيء ان کې دوه شي ناراضي یو فصل له او یو خاصه ده خو فصل کې ور سره اي شيء في ذاته بلګي او په خاصه کې اي شيء في عارضه بلګي دې سره دوه مې کې فرق راځي اندر رسیدلې به فصل په جواب د چا کې راځي اي شيء في ذاته شکل او د اي شيء في ذاته سوال مطلب دا لیکل چې تاسو څوک دی شی مبارک ته پوښتنه کی چې مثال به تور معنی اي شيء هو في ذاته الانسان اي شيء هو في ذاته انسان په ذات په اعتبار سره سره دې سوال مطلب بچي دې مطلب بدای سائل بتانه غواړي چې ماته په جواب کې او داسې شی راوړه چې هغه دا کوم شی بارکه زستانه سوال کوم دا شی د مشارکت جنسیو نه جدا کی ونه شری خبره معنی اي شيء هو في ذاته د سوال مطلب دای سائل تانه غواړي چې دا کوم شی مبارک تانه سوال کوم لکه الانسان اي شيء هو في ذاته نو د انسان مبارک سوال کوي مقصد د سائل دای چې د انسان مال یو داسې شی راوړه داسې یو ممیز د انسان راوړه چې د انسان سره په جنس حیوان کې څومره شریک شي نه هغه نه جدا کی انسان سره په حیوان کې بقر غنم ټول شریک دي نو جواب کې بوله دغه شان ممیز راوړي ته به ناطقون سبب ناطق تو ور انساني جدا کړلو د هغه د مشارکات جنسیونه ويشل بي اي شيء هو في ذاته کې د سائل مطلب دای چې د کوم شی مبارک ز سوال کوم تماته به د سوال کې یو داسې جواب راوړی یو داسې شی ذکر کا چې د کوم شی بارک سوال کوم دا شی د مشارکات جنسیونه جدا شي ورسېدلې په وګورئ د لکشان کوم ده الثالث والفصل وهو كلي دا کلی ته ویل کیږي مقولون علی الشیء چې صادق راځي به یو شی باندې لکه مثال ناطق ته وګورئ کلی دا صادق به یو شی یعنی په انسان صادق راځي وکلا دا په جواب کې راځي چې سوال وشي اي شيء هو في ذاته سوال اي شيء هو في ذاته شي په جواب ورته قارجام سره ملاو شي ماشين ورته وي نو ماشين خو دا خو فصل نه دی کنه فصل ګوره د سائل اي شيء في ذاته کې مطلب دای چې ما ته د یو شی ذکر کړ چې مشارکات جنسیونه جدا کی کته ته ماشين ویل دا غلط دی دی خو مشارکات جنسیونه جدا نه کو تر هغه د سوال جواب ورنه کوي ماشين خو اول ذاتی شی دی نه او ما ته بده یو ذاتی شی ذکر کا ذاتی شی چې دغه ذاتی شی د وجه نه د مشارکات جنسیونه جدا شي ارزام اول ذاتی دی نه خاص سره خدا کی خو هغه ذاتی نه دی یې سره جدا کی خو ذاتی ظاهکون چې دی ویلو ظاهکون تا ول جواب صحیح ورنکو هغه سوال څه کړي ايو شی هو فی ذاته یاد کړي تا خو په رضی جواب ورکړ پاینه شولې به هغه د سائل مقصد دی چې ممیز راته بیان کوم ممیز چې دا شی د مشارکت جنسیونه جدا کی خو د ممیز ذاتیات نه دا مقصود هم څه مقصود به له خبره ده کنه مقصود خبره نه کوي مقصود دغه د ذاتیات ذکر کا ذاتیات مقصود حاصل شو کته ته خاصه ذکر کې خارجيات تا ذکر کړه هغه مقصود سره ذاتیات ذکر کا کما اذا سئل الانسان سوال شي به شيء وفي ذاته فيجاب جواب ورکول کیږي بیان نه ناطقون وليس يبدا سلك بر وګوري فصل په دوه قسمه ده بلکې اصل کې جنس په دوه قسمه ده تقسیم موږ نه دی کړی جنس په څو قسمه ده یو ته جنسي قریب وي یو ته جنسي بعید وي دا اساسا مشهور خاري یو دي تعریفونه لک شانګران دی وګورته کېدی جنسي قریب چاته ویل کی جنسي قریب هغه جنس ته ویل کیږي چې دې چې کوم
مشارکات دي کې کوم شریک شي نه دي یعنی اجزا یاد کا جزئیات یعنی دې چې کوم جزئیات دي که جزئیاتو کې د دوو سوال کې که د ټولو سوال کې که د نورو دوو کې یعنی مثال لس جزئیات دي که د اولونو دوو مبارک سوال کې ما هو سره اخرو دوو نه هم ولسم مبارک سوال کې یا د لس اور مبارک سوال کې یا پنځم شپږم مبارک سوال کې یا د اول او د لسم مبارک سوال کې هر قسم سوال کې جواب کې یو شرط لو د جنس قریب وي جواب کې شرط لو یو شی بدلې دونه یعنی که ته هر د دې څومره اقسام دي جزئیات دي جزئیات کې چې هر دوراله یا ټول راله جواب نه بدلې دوه ما یو جواب دا جنس قریب وي لکه مثال البقر والغنم ما هما جواب حيوان البقر والفرس ما هما جواب الانسان والفرس ما هو جواب ايا البقر والغنم والانسان والحمار والفرس ما هم جواب ما هي جواب حيوان جواب بدل نشو کنه جنس قریب چاته وي دا هغه جنس ته ویل کیږي چې د خپل جزئیات په جواب کې راضي کاغه دو ذکر کې او کټول ذکر کې که مختلف ذکر کې هر قسم جواب کوي دا به جنس قریب وي تعریف باندې پوه شو جنس به چاته وي چې هغه چې کوم جزئیات دي داغه په بدلیدو سره جواب بدلیږي لکه مثال الانسان والبقر ما هما جواب سره له حیوان او الانسان والحيوان ما هما هو جواب څوک بس حیوان نشي ویل جسم نامی به جسم نامی جنس بعید دی ها لکه دې کوم جزئیات چې کوم دي جزئیات څوک دي انسان هم دي بقر هم دي غنم هم دي حیوان هم دي اصلور مثال جزئیات بالفرض والتقدير ده اصلور جزئیات شي که اوس الانسان والبقر بارک جواب تاسو کې حیوان راځي الانسان والفرس بارک کې وکی حیوان راځي الانسان والحيوان بارک چې وکی والجسم نامی راځي او ټول والشجر به جسم مطلق وي به څه دا هم جسم نامي ده څه شجر صحیح ده کنه جسم نامی انوالي جسم مطلق ولې جسم نامي صحیح نه کنه جسم نامی غلط ده چا بارک ده بس الحيوان والشجر ما هما فهذا سيد الحيوان والشجر ده خبره سيد دې به شو بعید ده کنه الحيوان والشجر ما هما جواب کې ګره د جسم نامی اقسام ته وګوره شجر هم ده جزئیات ہوتا حیوان هم ده انسان هم ده صحیح ده بقر هم ده رسو ګره الانسان د دې څلور جزئیات دي انسان او بقریات کا څوک راځي حیوان انسان او حیوانات کا څوک راځي جسم نامی انسان او شجریات کا به څوک راځي جسم نامی خلم ده کنه حیوان او شجریات کا به جسم نامی دا شان جسم مطلق جنس بعید دي نظام کلو جنس قریب چاته وي چې دغه کوم جزئیات دي دغه که د هر قسمه سوال تکي ټول واجب کې یا د هر دوه سوال کې جواب کې یو شراب او که جواب بدلیدو راځي به جنس بعید اوس د فصل قریب چاته وي فصل بعید چاته وي نو فصل فصل کې ممیز وي کنه یو شی د چا به ورکه چې سوال شي غشیت د مشارکات جنسیونه جدا کوي نو که چېرې جنس قریب نه جدا کوو فصل قریب به او که جنس بعید نه جدا کوو به فصل بعید وي اګه ناطق د حیوان نه جدا کوي حیوان جنس قریب دی ناطق به فصل قریبي او که چېرې د جنس بعید نه جدا کوو مثال لکه حساس د حیوان نه جدا کوي حیوان په مشارکات کې هم نه جدا کوي انسان الانسان ما هو جواب کې تسوي حساس خو انسان د مشارکات جنسیه جنس قریب کې چې کوم غیر جدا نه کو بقرم حساس دی غنم حساس دی هغه خو جدا نه کو کنه جسم نامی کې چې کوم غیر نه جدا کړ جنس بعید فصل قریب هغه فصل د ویل کېږي جنس قریب د جنس قریب کې جدا کوي یو شی او فصل بعید چې جنس بعید کې جدا کوي وګورئ او قسمان دا په دوه قسمه قریب او بعید فالقریب قریب جره والمميز ذکر دلیل لګي دلیل ټول لګو والمميز دا جدا کون کې تویل کی یعنی مشارکات برابر دا صحیح مبید فالقریب هو المميز دا مميز تویل کی جدا کو هغه جدا کون کې تویل کیږي عن المشارکات فی الجنس القریب چې جدا هو الاسلام بمعنى د الذي د څه بچي فالقریب قریب چې دی هو الذي دا غده مميز چې جدا کون کې وی عن المشارکات د مشارکاتونه کم مشارکات فی الجنس القریب کم جنس قریب کی مشارکات وی
والبعید هو المميز هغه مميز ته ویل کیږي چې جدا کون کې فل جنس البعید جنس بعید کې فالاول دا اول مثال کنا ناطق روال الانسان انسان د بار دا انسان نه جدا کوي په جنس قریب یعنی حیوان کې او ثاني د نمبر حساس رواله له انسان د بار مثال دا انسان جدا کوي خود حیوان نه جسم نامی نه وللفصل نسبة الى النوع فيسمى مقوما الاكبر وليس اوس دا خبره کوي وې د فصل لپاره دوا نسبت دي د فصل لپاره څو یو نسبت د فصل نوع سره دی نوع سره او یو نسبت د فصل جنس سره دی درې وړه ذاتيات دي کنه د فصل یو نسبت چا سره دی نوع سره او بل جنس سره کله نوع سره واخلي به تخلق مقوم وي ورسېدلې به او کله جنس سره واخلي به تخلق مقسم وي وای نه شلې بخبره د فصل یو نسبت چا سره دی څه ته وي مقوم او د جنس سره چوالي به ته وي مقسم مقوم د قوام نه دی قوام ماهیت ته ویل کیږي ماهیت ته حقیقت ته او فصل نسبت چې نوع ته وکي هغه ته مقوم ځکه وي چې دا فصل د نوع په حقیقت کې داخلي کنه د انسان د ناطق نسبت ته انسان ته وکا انسان څه تعریف دی حقیقت دې څه دی حیواني ناطق وګړي داخل لیکنه د ناطق د فصل نسبت کې انسان ته وکي نوع ته به وته مقوم ځکه وي چې دا دغه په قوام کې داخل وي یعنی په حقیقت کې ا د فصل نسبت د ناطق نسبت کې حیوان ته وکي به د سنو وي حیوان یعنی جنس ته مقسم ورته وي ولی دا فصل حیوان تقسیمي ناطق چې حیواني تقسیم کو دوه اقسام ہوتا ناطق حیواني ناطق او حیواني غیر ناطق حیواني تقسیم کو کنه چې د فصل نسبت جنس ته وشي مثال حیوان ته د ناطق نسبت وشي به وته مقسم وي ځکه جنس تقسیم وي وګورئ تلشان دا ځکه ښه دا فصل نسبت چې نوع ته وشي مقوم او جنس ته وشي مقسم وللفصل نسبة للنوع فصل لپاره نسبت نوع ته مشتا فيسمى مقوما مسمى کیږي په مقوم سره شو لدخوله في قوام النوع مقوم متولي وي ځکه دا فصل داخل وي په حقیقت د نوع کې قوام نوع مطلب په حقیقت د نوع کې او قوام معنی حقیقت دی نو بس دا مقوم وي وحقیقت یو په حقیقت دغه کې ونسبة للجنس او د فصل نسبت جنس تمشتا ويسمى مقسما وغيت به بدغه وقت مقسم وي ولانه يقسم الجنس څنګه تقسیمي جنس لرا ويحصل قسما له او حاصليږي یو قسم له د جنس لپاره یا ويحصل حاصلي یو قسم ده له د جنس لپاره جنس اقسام حاصلي كالناطق روالا فهو مقوم للانسان اما قوم د انسان لپاره د ذکر لان الانسان انسان چې هو الحيوان الناطق ده حيوان ناطق ده او دا فصل پکې ور داخل دی کنه دی په تعریف کې او مقسم للحيوان مقسم دی حیوان دی ولی لان بالناطق ذکر بناطق سرا حاصل للحيوان حاصلي کې حیوان د بار قسمان دو قسمونه احدهما الحيوان الناطق یو پکې حیوان ناطق دی ولا غیر الحيوان الغیر الناطق بل حیوان غیر ناطق دی